ابو حنیفه نوم نعمان دی او نعمان د ثابت زوی دی التیمی الکوفی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حضرت انس ابن مالک سره ملاقات شوی دی او دا غین علاوه د 5 نورو صحابه یا د شپږو سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات شوی دی. سیوطی صاحب په خپل کتاب تبییض الصحیفه فی مناقب ابي حنیفه کې دا غي صحابو نمونه لیکلي دي او امام دی بل کتاب کې لیکلي رسته به درته بیا دا غي صحابو نمونه واورم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هجرت په 80 کال باندې پیدا شوی دی سنه 80 من الهجره او په دغه وخت کې د رسول الله مبارک صحابه بقید حیات ژوند دیو او بیا د کبارو تابعیننا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استفاده کړی ده د حسن بصری غوندې د محمد ابن سیرین او د عطا ابن ابي رباح او عطا ابن ابي صاحب دا لولو تابعین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دای ته تللی دی. امام صاحب وایي د څو ځله بصرې ته تللی یم او شاګردان لولو شاګردان دي قاضي ابو یوسف محمد ابن الحسن شیبانی وکی ابن الجراح چې د امام شافعي صاحب استاد دی عبدالله ابن المبارک چې د بخاری د استادانو استاد دی او بلا مخلوق د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه فیض حاصل کړی دی او بلا علماء متقدمین و متاخرین د دې امام مناقب لیکلي دي او یو مقلد تپکار دی چې د خپل امام هغه تمام حالات ورته معلومي. صاحب د کشف الظنون په باب د مناقبو کې او خاص کر د امام ابو حنیفه په مناقبو کې لیکي چې ينبغي لكل مقلد ان يعرف احوال امامه ليعلم شمائله وفضائله وسيرته في احواله وصحة اقواله او دارنګ د خپل امام نوم او کنیت او نسب او زمانه او بلد او د امام مشایخ څوک دي او داغه په زمانه کې داغه ملګری څوک دي او د امام شاګردان څوک دي. نو صاحب د کشف الظنون وایي چې د هر مذهب علماء د خپل امام مناقب لیکلي دي. مناقب د امام مالک لیکلي شوي دي، مناقب د امام شافعي لیکلي دي، مناقب د امام احمد ابن حنبل لیکلي شوي دي. لیکن په تمامو مناقبو کې زیات مناقب د امام اعظم دي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب دي. ما مختصرا د بعض ځایونو نه لیکلي دي، د ټولو نه لوی زبردست کتاب هغه د امام طحاوي دی، ابو جعفر احمد ابن محمد الطحاوي چې په 321 هجری کې وفات شوی دی. هغه د امام صاحب مناقب لیکلي، مناقب ابي حنیفه. شرف الدین ابو القاسم عینی په یو جلد کې د امام صاحب مناقب لیکلي او د هغې نوم دی قلائد عقود الدرر والیقیان. قلائد عقود الدرر هغه امبیلونه د ملغلرو والیقیان او د خالصو سرو زرو. اقیان ذهب خالص ته وایي. قلائد عقود الدرر والیقیان فی مناقب ابیحة النعمان. او بیا دریم تالیف دغه شرف الدین وکړلو بلم هغې سوداو نه وتله د امام صاحب په مناقبو کې شرف الدین ابو القاسم عینی بل تصنیف ولیکلو، د هغې نوم یې کېښودو الروضة العالیة المنیفه. الروضه باغچې ته وایي، الروضة العالیة المنیفه فی مناقب الامام ابي حنیفه. محمد ابن احمد الشعبی راغی، هغه په 10 جزو کې
جز کاپی ته ویل کېدی شي، جز لکه د طالبانو بیلې کاپی وي. نو په شلو جزو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب لیکل او حاکم په خپل تاریخ کې دی کتاب ته اشاره کړې ده. بیا موفق الدین الخوارزمی راغی، هغه په 40 بابو کې د امام ابو حنیفه مناقب لیکل. بیا محی الدین عبدالقادر ابن ابی الوفا القرشی راغی، هغه د امام صاحب مناقب لیکل البستان فی مناقب النعمان. بیا علامه جار الله زمخشری صاحب د کشاف چې د معتزلو لوی امام دی او تفسیر کشاف تاسو ته معلوم دی چې د کومې درجې تفسیر دی. کاش چې معتزلی نه وي، د سرو زرو په صحیح باندې د لیکلو کتاب د کشاف، لیکن بعضې خبرې پکې د اعتزال هم راړلې دي. نو معتزلی علامه زمخشری د امام ابو حنیفه مناقبو کی کتاب لیکلو شقائق النعمان فی مناقب الامام ابی حنیفة النعمان. اتم نمبر کے عبداللہ ابن محمد الحارثی راغے، اگر کشف الاثار کتاب لیکلو د امام صاحب په مناقبو کی، او کله چې د دې کتاب املا کولا 400 مستملین پکې ناستو. 400 مستملین پیژنې، دا خو لوډ سپیکر دی. هلته به یو سړی ناستو نو د استاد عبارت به هغې نورو خلکو ته ورسو، بل به بل ته 400 مستملین چې ناست دي، نو څومره دنیا ناسته وه چې هغه کله د امام ابو حنیفه مناقب لیکل، نو د خلکو د امام ابو حنیفه سره څومره زیاته مینه او څومره زیات عقیدت دی. ظهیر الدین مرغانی راغلی، هغه کتاب لیکلی مناقبو کې. بیا مشهور مؤرخ ابو المظفر یوسف ابن قزاغلی البغدادی، هغه صد پاسه په 13 بابو کې د امام مناقب لیکل. او دغه مؤرخ بیا بل کتاب لیکلو کتاب الانتصار لامام ائمه الامصار، د امام صاحب په مدد کې کتاب لیکلو کتاب الانتصار لامام ائمه الامصار. امام ابو حنیفه ته امام الائمه وي چې دا د تمامو امامانو امام دی، او دا کتاب بیا په 2 جلدو کې لیکلو، دا ډېر غټ غټ جلدونه دي. 12 نمبر کې عبدالله حسین بن علی السیمری دی راغی، او زمونږ یو ملګري هغه کتاب تحقیق کړی په مکه مکرمه کې. د قندهار یو عالم عبدالقادر د دې کتاب تحقیق کړی دی. ما ته پته نشته چې چا پې کو یا نه، یو عالم و، ډېره زمانه مدینه منوره کې اوسېدو، زمونږ ملګری و. 14 نمبر ابو العباس احمد ابن سلم دی راغی، د کتاب لیکلو. بیا محمد ابن محمد القردری د زبردست کتاب لیکلی دی، او دی په 828 هجری کې مړ دی. د کتاب کې یو مقدمه ده او یو 19 باب دي. په مقدمه کې د صحابه او د تابعینو ذکر دی، او بیا په لومبني باب کې د امام صاحب مناقب دي خاص، او په دویم باب کې بیا د امام مالک او د امام شافعی او د امام احمد حالات دي، او دارنګه د امام ابو یوسف او د امام محمد. څلورم باب کې د امام صاحب د شاگرد ابن المبارک حالات دي. په 15 کې د ظفر او په 16 کې د داوود طائی د امام صاحب شاگردان دي، او دارنګه بیا په بل کې د وکی ابن الجراح حفص ابن دالول خلق ته. نو دا یو له سبب د امام صاحب په شاگردانو کې به ولیکل. بهرحال ابو القاسم عبدالله ابن محمد راغه، هغه کتاب لیکلو. بلا کتابونه دیو کتاب دی المواهب الشریفه فی مناقب ابی حنیفه، او په خپل باندې د کشف الظنون مصنف په ترکی ژبه کې د امام صاحب مناقب بادشاہ ته کوم نه وړاندې کړل. دا خو مستقل کتابونه لیکلي شوي دي. دغه رنګ ابن عبد البر چې لوی محدث او فقیه دی، هغه لیکلی دی الانتقاء، په هغې کې د 3 واړو امامانو ذکر دی. د امام ابو حنیفه مناقب دی پکې، او د امام مالک مناقب دی پکې، او د امام شافعي صاحب. پاتې شو هغه کتابونه چې هغه د خپلو کتابونو په مقدمه کې د امام ابو حنیفه حالات راړلي دي، هغه د 13 کتابونو نه زیات دي.
دا د هغه زمانې خبره ده چې صاحب د کشف الظنون لا کشف الظنون نو لیکلی او بیا د هغې نه پس په هره زمانه کې خلکو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې مناقب لیکلي دي. نو مناقب خلق د هر کس او ناکس لیکي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا من اجل الائمه ده. پاتې شو بعد کسانو په امام ابو حنیفه باندې تنقیدات کړي دي. نو یاد لرئ چې د یو مشر په تعریف کې د هغه د زمانې خلق یا د هغه شاګردان تعریف کوي، بیا د رستنو خلقو اقوال هغه معتبر نی. دا یاد لرئ هر زمانه کې چې د سړي ملګري یا د سړي شاګردان د استاد تعریف کوي، نو د نور اعتراض بیا د یو پیسې نی. تصنیف را مصنف نیکو کند بیان، شاگردانو ته خپل استاد معلومی چې زما استاد د کومې درجې دی. صاحب د خیرات الحسان په 25مه صفحه کې لیکي اما روایته من انس رضی الله تعالی عنه وادراکه لجماعه من الصحابه فصحیحان. او دا دواړه خبرې درست دي لا شک فیهما. او دارنګه خیرات الحسان په 23مه صفحه کې لیکي چې د ابن حجر په فتاواو کې ده چې انه ادرک جماعه من الصحابه كانوا بالكوفه. حافظ ابن حجر اسقلانی وایي چې امام صاحب د صحابه یو جماعت موندل دی، ځکه چې د په سن 80 هجری کې پیدا دی او په دې وخت کې د صحابه بلا مقدس حضرات په دې دنیا باندې موجودو. نو حافظ ابن حجر اسقلانی وایي فهو من طبقه التابعين، امام صاحب د تابعینو په درجه کې دی. او ولم يثبت ذلك لاحد من ائمه الامصار، د نور خارون امامانو ته دا رتبه نه ده ملاو. کل اوزاعی بالشام، اوزاعیم ډېر لوی امام دی په شام کې. او الحمادین بالبصره، دا دو علماو د دواړو نوم حماد. او السوری بالکوفه سفیان سوری، ومالک بالمدینه، واللیث ابن سعد بمصر. دي ټولو ته د تابعیت هغه فضیلت نه حاصل. او د تابعینو تعریف الله تعالی قرآن مجید کې کړی دی. د صحابو د ذکر نه پس د تابعینو الله تبارک وتعالی ذکر کوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی دی او خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. پاتې شو پرونه غي طالب په یو کاغذ کې لیکلي وروستو غریب بیا عذرم کړی بل ختمه تراغه الله دې ورته جزای خیر ورکړي. طالب وایي زما دا مقصد نو خاصه بعد طالبان دا خبرې کوي، یعنی طالب خسړ پرون چې دغه راغلو هغه زما مقصد دا نه دی حاشا وکلا زما پړ کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کمال عظمت ته دغه حالات ګورم نو په ما باندې خاص اثر کوي. خو بس اسی لیکلیو او خشوه دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حالات او باعث وګرځیدا. موږ یو ځل مدینه منوره کې او چا طالب په بورډ باندې ولیکل زه په دغه غرض نه جوړوم او دا زموږ منې کالو جامع اسلامیه کې په بورډ باندې لیکل شو ان حماد ابن ابي سليمان بلغ ابا حنیفه المشرک انا بريء منه. دا عبارت لیکلو ما ته بعد طالبان رالو چې ته خو نه جوړې نن خو په بورډ باندې دا عبارت لیکل شوی دی. ہمارے طبیعت خراب موسم نہ جوڑو خیر سار چې پاسه نو ما یو درخواست لیکلو او الله تعالی دې په قبر رحمتنا نازل کی شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله تعالی رحمتا واسعه ډیر لوی مفتی دا هغه وخت کې د جامع مشهور او زموږ استاد مو نو ما یو درخواست لیکلو دا غي نه کله سم ما سرشتا هغه کې مولي کل چې جی پرون چا په بورډ باندې دا عبارت لیکل دی او جامع اسلامیه چونکه عالمی جامعه ده د دنیا د اطراف او کناف نه دلته طالبان را دي او چا دا عبارت لیکل دی. وګور درخواست ما لیکلو شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمت الله علیه پسترګو باندې معذور وروندو نو هغه سره بدو سکرټریانو هغه ته خط ورکو هغه ورته خط لستونو مول عبدالعزیز ابن باز بالکل جړل او استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله ډیر خپشو او بیا هغه خپل نائبینو ته چې دا عبارت ټولي کوي. مدیر د کلی شریعت ټولي کوي چې د دې پوره تحقیق وکړي
او دا خو ډیره بده خبره ده. خیر هغه خط موږ ورته مونږ ته راکوې نه انا ارسلوه، زه په خپله مونږ ته رانه کړو خط، لیکن د هغې خط څه پته ونه لګېده. بیا زه مدیر ته ورغلم، د هېڅ پته ونه لګېده. بیا دوباره موږ شیخ عبدالعزیز ابن باز ته ووایو او په دغه ورځ مجلس استشاري اجتماع هم وه. نو بیا ما شیخ عبدالعزیز ابن باز باقاعده حکم صادر کو چې په جامعه کې د نن تمامو صفوفو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب بیان شي. هغې خلکو ته د ائمو قدر معلومو چې بیا په تمامه جامعه کې هر کلاس کې هر استاد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقب بیان کړ. نو چې کوم علما یې هغوی ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام مالک او دارنګې د امام احمد ابن حنبل او د امام شافعي حالات معلوم دي چې دا د کومې درجې علماو. نو د طالب دا ختم د دې ذریعه ورسېده وکیف اکفر یا کافور نعمتها وقد بلغنک بی یا خیر مطلوبی. نو طالب ته د الله جزا خیر ورکي او طالب د الله تعالی موږ چې پرون کومه وسموسه کړې وه موږ خو خاص طالب نو ټارګېټ کړی، خو څوک چې د ائمو باره کې سپکې خبرې کوي زما وروڼو د هر عالم باره کې سپکه خبره مه کو، اگر که تا نه هغه لس رړې مشر ولې نه ټیک ده، اختلاف ورسره کو چېره دا خبره داسې ده او زما دلیل داسې ده. نو که هغه د شوافیو عالمي که د موالکو عالمي که حنبلي وي او که زمونږ د پاکستان کې یو عالمي نواب صدیق حسن خان یا داسې نور لوی علما، نو پکار ده چې طالب نوم بادبه طریقه لی اذکروا محاسن موتاکم د مړو محاسن بیانوي. او که د یو عالم مړ په قول کې ستا موافقت نی نو په دلیل باندې یو خبره بیان کړه، لعن طعن او په اکابرو باندې بیا بد رد ویل دا چې کوم دنه مناسب نه دي. ډېر خلک دا وایي چې علامه ذهبي د امام صاحب باره کې څه ویلي دي. اصلیت کې بعضې کتابونو کې خلکو د ځان نه عبارات هغه ورمنډلي دي. میزان الاعتدال یا نورو کتابونو کې بعضې عبارتونه خلکو ځان نه منډلي، حالانکه علامه ذهبي وایي چې زه په دې کتاب کې د مشهورینو باره کې ذکر نه کوم او هغه کتاب کې بیا د امام صاحب باره کې داسې کلمات لیکلي دي. نو تاسو که مقدمه وګورئ هغې کې لیکلي الا من اشتهرت مذاهبهم هم اربعه ابو حنیفه و مالک و احمد و شافعی. د دې باره کې وایي زه به مستقل کتابونه لیکم. وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی ده. مولا علی قاری وایي الحاصل ان التابعین افضل الامه بعد الصحابه سنا ونحن نعتقد ان الامام الاعظم والهمام الاقدم ابو حنيفة افضل الائمة المجتهدين واكمل الفقهاء في علوم الدين، ثم الامام مالك فانه من اتباع التابعين، ثم الامام الشافعي لكونه تلميذا للامام مالك بل تلميذ محمد بن الحسن الشيباني، ثم الامام احمد بن حنبل فانه تلميذ للامام الشافعي. مولا علی قاری په شرح د فقه اکبر کې په یوصل شپږ څلوېښتمه کې دا لیکي. او شقیق بلخي وایي كان الامام ابو حنيفة من اورع الناس واعبد الناس واكرم الناس واكثرهم احتياطا في الدين وابعدهم عن القول بالرأي. خلق په احناف دا لګلګي چې دا اصحاب رائے دي دی روایت پریدي. شقیق بلخي وایي چې وابعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل كان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع اصحابه عليها. اجماع په تمام وکړه ويعقد عليها مجلسا. دیو مسئلې لپاره به امام صاحب مجلس منعقد کو. فإذا اتفق اصحابه كلهم تمام صحابه په خبره جمع شو قال لأبي يوسف او غيره زعها في الباب الفلاني.
سوره دی با په یو مسله باندې بحث کېدو. دا خبره رد مختار په لومړني جلد 2 صفحه کې راغلې ده او دارنګې شعراني صاحب په میزان کبرا کې دا راغلې ده. علامه ابن عابدین وی فکان اذا وقعت واقعه شاورهم. امام صاحب د بلګرو سره مشورو کا وناظرهم وحاورهم وسألهم فيسمع ما عندهم. امام صاحب به د خپل ملګرو نه الکه ته دې مسله کې سوې، ته دې مسله کې تاسو دې مسله کې څه دلیل شته، تا کوم حدیثیات ده، دا سره به باس کولو من الاخبار والاثار ويقول ما عنده. او کله امام صاحب سره به دلیل هغه به مرتبه بیان کو ويناظرهم شهرا او اكثر. په یو مسله به کله کله یو میاشت یا هغه نه زیات بحث او تمحیص او مناقشات کېدل حتى يستقر آخر الاقوال، تر دې چې ټول به یو نتیجې ته ورسېدل. فيثبته ابو يوسف رحمة الله عليه باغ مسألة ولیکلا حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج الشوروي. پدې مشورې باندې باقاعده مسائل جمع شوي دي. خود امام ابو حنیفه سے بار بار وی کہ اذا صح الحديث فهو مذهبي. ډېر خلک اعتراض کوي چې احناف احادیث باندې عمل نه کوي. امام سے بار بار وی چې اذا صح الحديث فهو مذهبي. او ابن عبد البر مالکی المسلک دی لیکن منصف مزاج دی. اگر امام ابو حنیفه د نور امامانو نه عبارت نه نقل کړی دی چې اذا صح الحديث فهو مذهبي. عقود رسم المفتی کې وګورئ او لسمه صفحه کې دا عبارات موجود دي. د امام ابو حنیفه نه چا تپوس کو کستا خبره داسې وي چې کتاب الله یخالفه ورته وی اترکو قولی بکتاب الله. کله ما خبره د قرآن نه خلاف دي ما خبره وګرځوئ پرېږدئ. بیا چا ورته وی چې اذا کان خبر الرسول یخالف قولک، که حدیث تا د قول مخالفت کوي اترکو قولی بخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا چا ورته وی اذا كان قول الصحابي يخالف قولك ورته وی اترکو قولی بقول الصحابه. د صحابه قول په سر سترګو د ما قول هغې دپاره پرېږدئ. شاه ولی الله دا خبره په عقد الجید کې په 53 صفحه کې نکلي ده. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې شیخ محی الدین فتوحات مکیه کې لیکي چې هغه به وی ایاکم والقول فی دین الله تعالی. د خدای نه ویریږئ، د خدای په دین کې د نه قول مه کوئ. وعليكم باتباع السنه فمن خرج عنها ضل. دا حدیث او د قران ما سوا خبر رائے پکې چې کوم نه مچلوي. دا خبرم کتاب المیدان کې امام شارانی لیکلی ده. امام ابو حنیفه وی لا ينبغي لاحد ان يقول قولا حتى يعلم ان شريعه رسول الله تقبله. خبره ته ګوره چې شریعت قبلې او کنه قبلې سمانه د قران او حدیث سره مطابق ده او کنه ده. یو خبر رااله لامام ابو حنیفه رحمت الله علیه او فرمایل چې اولنا والقران ګورئ، بیا د رسول الله حدیث ګورئ، بیا د صحابه اقوال ګورئ. او چې یو ځای کې د صحابه قولم ني د امام ابو حنیفه دینه پس بیا اجتهاد کومه. دا نورم تابعین دي او زم تابعین او مجتهد الله تعالی به اجر ورکوي. که مجتهد حق ته ورسېدو نو 2 اجر دي او که خطا شنو یو اجر چرته تللی نه دی. لومبنی سړی د امام ابو حنیفه چې د فقه بنیادی ښه دی. امام شافعی رحمت الله علیه به فرمایل چې امام ابو حنیفه دا اول من دون الفقه او الخلق عیال ابي حنیفه فی الفقه. خلق د امام ابو حنیفه بچی دي او داغه اولاد دی په فقه کې سمانه داغه شاګردان دي. او دا خبره چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه روایات ندي منقول. دي خلکو د امام ابو حنیفه روایات لیدلي نه دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولس مسند دي، ولس مختلفو شاګردانو ته مسندونه نقل کړي دي. او الحمدلله جامع المسانید اوس ټول مسانید لره جمع ده، چاپ شوی ده بحمد الله جامع المسانید.
دا امام ابو حنیفه او دا رسول الله په منځ کې درې یا دوه واسطې وي. بخاری لوی محدث ته زمون د سر تاج دی، امیر المؤمنین فی الحدیث ته امام بخاری، امام بخاری دی او صحیح بخاری ته الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړی دی. اصح الكتب بعد کتاب الله الباری صحیح البخاری. په تمام بخاری کې ثلاثیات 22 تاسو به ګورئ کله کله په حاشیه باندې لیکلي من الثلاثیات، کتلی مونږ چرته بخاری کې په حاشیه باندې په غټ قلم باندې لیکي من الثلاثیات. ثلاثی حدیث دا ډیر لوی محتم بشان حدیثی. نو تمام بخاری کې 22 حدیثونه دي او زمون د امام ابو حنیفه مطلب تمام روایت ثلاثیات دي، بلکې بعد ثنائیات هم دي. یعنی د رسول الله مبارک او د امام ابو حنیفه په منځ کې کله نه کله دوه واسطې وي، دوه واسطې، یو واسطه د تابعی او بل د صحابي، او کله درې واسطې وي. نو د امام ابو حنیفه تمام روایات ثلاثیات دي او چرته پکې یو نیم هغه ثنائیم چې کوم نه پیدا شي. نو دا خبره چې لم يكن للاحناف شغف بالحديث، بعض کسان دا اعتراض کوي چې ليس للاحناف قدم فی روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم. یقینا دا قول مردود ده، لکه جامع المسانید امام ابو حنیفه دا په دې خبره باندې گواه ده چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته په فن د حدیثو کې څومره مهارت ده. لیکن امام صاحب کې دا کمال چې څو پورې باغته یو حدیث پورا یاد نه به نقل کولو، او دا کمال احتیاط. خلفای راشدین سلور خلفا دي، ابو بکر عمر عثمان علی. د دې سلور خلفای راشدون نه یو زر سلور سوا یولس روایتونه منقول دي، بس یو زر سلور سوا یولس روایات. او یوازې د ابو هریره 15,303 روایات منقول دي. حالانکه ابو هریره متأخر الاسلام ده، د خیبر په جنگ کې اسلام راړل دي او د رسول الله مبارک سره سکم سلور کاله پاتې ده. او ابو بکر تمامه زمانہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تمامه زمانہ. د سلور وارو خلفاء او احادیث یو در سلور سوا یولس دي یا کم او بیش. او یوازې ابو هریره چې متأخر الاسلام ده 15,303 روایت. دا ولی ابو هریره صرف حدیثو د پاره ناستو بس. او خلفای راشدین د دنیا په نورو کارونو کې اړمو، هغه د کفر او د شرک مقابله کولې، د مرتد مقابله کولې، او د شام او د روم د جنگونو مقابله کولې. بل هغه کمال احتیاط کولو. دو قسمه طالبان موږ خپل استادان کتلی ورته کې عربي نه وي، کمال احتیاط کوي یاره که عربي مې ووایه او چرته پکې مرفوع منصوب کې غلط شم، نو د کمال حیا د وجه نه هغوی د عربي او لفظ هم نه استعمالوي. او یو طالب د کافي دی هغه لګیا د عربو سره عربي وایي، ای ډزی یاره څنګه چي. نو لویو خلکو به کمال احتیاط کولو. او حضرت عمر خو ډېر محتاط و، چا ورته ابو هریره په هره خبره باندې حدیث بیانوي، نو ورته غوسه شو، ورته ویې لتترکن الحدیث او لألحقنک بالدوس. دا ډېر حدیثونه مه وایه، کنې دوست ته لېږم شړم دې دلته نه. ای به کمال چې کوم دنو احتیاط کولو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دغه کسانو نه دی. بل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې بلا باطل فرقی وي، د دهریانو فرقه و خدای نه منلو، او دارنګې د مرجئو، د معتزلو، کرامیه او جهمیه او بلا فتنی وي، د هغې مقابله کوله. امام ابو حنیفه خو زیاته زندگی په مناظرو کې تیره شوې ده. که تاسو د امام ابو حنیفه حالاتو کتل حیرانه بشئ. څومره دهریانو به په یو مناظره باندې به ایمان راړلو. هغه د استنباط مسایلو ته متوجه سره د هغې نه دا دومره مسلې چې احناف بیانوي د امام ابو حنیفه نه منقول دي او مبسوط د هغې نه ډک دی، او ظاهر الروایت کتابونه د هغې نه باندې خلک وایي امام ابو حنیفه ته صرف 18 حدیثونه یاد و، هغه هم ضعیف و. مونږ وایو دا ستاسو دا خبره مونږ منو چې امام صاحب ته 18 حدیثونه یاد و او هغه هم ضعیف و. الله اکبر، دا خو بیا د غضب امام دی، بیا دا خو ډېر لوی امام دی چې معنی د 18 روایاتو نه د په لکونو باندې مسلې مستنبط کړو. که دته نورم بلا روایات بیا بلا سهال.
او ډیر پکې لا دومره مبالغه وکړي دې زمانہ کې بار طالبان وایي چې د امام صاحب نه کتاب شتا، د امام صاحب نه شاګردان شتا، او نه داغه نه سمروي دي. څومره لوی زیاتې ده، څومره لوی زیاتې ده. که واقع موږ د دې کسانو خبره ومنو، دغه مسجد نبوي کې یو سړي به درس ورکولو، دا خبره وکړه چې لیسا للامام ابي حنيفه تلميذ ولا درس الكتاب ولا السنه ولا الفقه. ډیر په دغه سره ماته یو سړی راغی، مې دنه په دې باندې دنه دسخط والا چې دا خبره کوي چې امام صاحب نه کتاب لري، نه داغه شاګردان شته، نه چاته سبق. مې په دې هغه سړی ورته دسخط به ونکو. یا د ما شاګردانو ماته تاولې دا دسخط وختو، ما دا دسخط ځکه وختو چې دا ما به شیخ عبدالعزیز ابن باز ته وړو او لوی استادانو ته چې وګوره داسې کسانو مشته چې هغه دا خبرې کوي، او واقع کومه د دې مدرس دا خبره ټکی نه، بیا دا حدیث لوی شرح دا لرکول پکار دي. کته هر کتاب راواړي حافظ ابن حجر اسقلانی او دا هغه قال ابو حنیفه فی هذه المساله كذا واستدل بهذه الايه. هر کتاب او هر تفسیر کې راوچت کړه کې د امام صاحب قولی، نو چې امام صاحب چاته ټکه نه ده خېلې نه سم مساله ستنو ولې دا کتابونه بیا پاک نو دې کتابونه که بیا ټول دروغ دي، د سوزولو قابل دي. داسې تفسیر نشته، داسې د حدیث او شرح نشته چې هغه کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول یا دلیل نی منقول. نو زیاته ده کم خلق چې دا و امام ابو حنیفه صاحب سره صرف ولله حدیثونه. وعلى كل حال بعض خلقنا غلطی شوی دي، ابن خلدونم غلط شوی دی. په خپل ابن مقدمه کې لیکي، په مقدمه د تاریخ د ابن خلدون کې لیکي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په شروط د صحت کې ډیر متشدد، هر حدیث کې به ډیر چې کومنو سوچ کولو، بلا تدقیق او تحقیق په کولو. نو دی وجنه داغه په نن باندې صرف یو ول حدیث نسی ودا خدای انصاف دار ابن خلدون تا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسانید ندی کتلی چې ته دا خبره کې. عقود الجواهر المنیفه دا د مرتضی زبیدی کتاب دی، او په دې کې د امام ابو حنیفه د احادیث یو شذرا او یو حسره نقل کړی ده. او محمد عابد سندی المواهب اللطیفه على مسند ابي حنیفه سلور جلدونو کی کتاب لیکل د امام ابو حنیفه په مسند باندې. وعلى كل حال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اغا محدث هم ده او فقيه هم ده. ذهن کې دا خبره کېږي چې دا فقيه درجه د محدث نو چته ده، دا ذهن کې دا خبره کېږي یو محدثي او یو فقيه درجه د فقيه او محدث باندې اوچته ده. امام ترمذی په باب د ما جاء فی غسل المیت کې لیکي، تاسو سره ترمذی موجوده ده. امام ترمذی په دې کې لیکي سلیکي وكذلك الفقهاء وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث. امام ترمذی غو نه سره وي یو مسله ده کې د فقهاء قول له، نو امام ترمذی بیا رستوي وكذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث. د امام سے په مناقبو کې صدر الائمه لیکي، او دا خبره د ابو محمد حارثی نه نقل کړي، او هغه وی یزید ابن هارون راغی او د تپوس کولو د یو مسلې، او یحیی ابن معین غوندې لوی محدث موجودو، علی ابن المدینی موجودو، احمد ابن حنبل موجودو، زهیر ابن حرب موجودو، لوی محدثین موجودو. نو یو سړی د مسلې تپوس کو د یزید ابن هارون نه، نو یزید ابن هارون ورته چې اهل علم تورشه، دا ټول محدثین موجود دي په یو ځای کې ناست دي، او یو سړی د مسلې تپوس کوي، نو یزید ابن هارون ورته اهل علم تورشه. نو علی ابن المدینی ورته چې دا چې کوم ناست دا اهل علم نه دي. الله اکبر. د یحیی ابن معین غونه چې د رجال لوی امام دی، علی ابن المدینی چې لوی سړی دی، هغه ورته وی کہ اہل العلم اصحاب ابی حنیفہ وانتم صیادلہ.
اهل علم د امام ابو حنیفه شاگردان دي او تاسو خو دوايي خرڅون کیه. دا محدث دوايي خرڅي یعنی حدیثونه خرڅي، دوايي فروش دوايي خرڅي. ته چې بازار ته ورشو د دوا فروش نه دارو راړي نو تاسو بیا اچانک دا ډاکټر نه ډاکټر درته لیکلی چې دا دارو راړه، نو دارو خو د دوا فروش سره او لیکلی چای او بیا طریقه د استعمال ورته سوخی ډاکټر ورته باقاعده خي. نو محدثین صیادله دي سمانه حدیثونه خلکو ته بیانوي او دا غینه استنباط او طریقه د استدلال او د معانی او د مسائل دا غینه اخراج دا د فقيه چې کوم دنو کار دی. نو د فقيه درجه په محدث باندې چې کوم دنو اوچته ده. حافظ ابن جوزی وای دام ډیر کلک سره دی، دی وای اعلم ان فی الحديث دقائق، په حدیث کې ډېرې باریکۍ وي، لا يعرفها الا العلماء الفقهاء، علماء فقهاء هغه معنی چې کوم نه پیژني. حافظ ابن عبد البر کتاب د مشهور د هر طالب سره پکار د چوي جامع بیان العلم، بهترین کتاب دی، وړوکی کتاب دی. هغه دا خبره په سند باندې نقل کوي. عبید الله ابن عمر وای كنت في مجلس الاعمش، اعمش لوی محدث دی، فجاءه رجل یو سړی راغی فساله عن مسألة، دیو مسئلې باره کې تپوسو کو، نو جواب ورته ورنکو. چې وی کتل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجلس کې موجودو، ورته وی یا نعمان قل فيها، ورکه جواب دې سړی ته. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ القول فيها كذا وكذا، خبر داسې ده. نبی خود اعمش ورته وی من اين، ستا په دې مسله دلیل سره؟ قال من حديث حدثتناه، جتا ما ته حدیث بیان کړو دا هغه نه ما مستنبط کړی ده. ول استاد ته وی، استاد اعمش ته، اعمش ته امام صاحب استادم دی او شاګردم دی، په روایتو کې استاد دی او په مسائلو کې شاګرد دی. نو اعمش نه وسړی تپوس کوي لوی محدث دی، نو ورته د اهل علم نه تپوس کوي چې کتل امام صاحب موجودو، نو امام صاحب ته چې ورکا جواب، نو امام صاحب چې د دې جواب داده. نو خود اعمش ورته وی من اين، دلیل په سره؟ قال من حديث حدثتناه، دا حدیث نه مستمد کړل. نو اعمش استاد خپل وی نحن الصيادله وانتم الاطباء، موږ راویان چې یو محدثین، موږ سره دوا فروش یو، وانتم الاطباء ډاکټران تاسو. رستو براشي چې اعمش د بلا مسلو چې کوم دنو تپوس کړل او امام صاحب دا غي جوابونه ورکړي. اعمش ورته من اين لك هذه المسائل، امام صاحب ورته انت حدثتني كذا وحدثتني عن فلان ابن فلان وانت حدثتني. امام صاحب چې پمیاش کې کم سبقونه ویلو ټول ور، نو اعمش ورته حسبك يا نعمان، ته د یو میا سبقونه ټول ما باندې ګردانه. یعنی اعمش ورته روایت بیانې او استنباط ته نشي کوله، د مسائل استنباط لګیا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کوي. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نور خبرې وای دا یو کتاب دی، کتاب الصلاة من اللباب فی الجمع بین السنة والکتاب. دا دا ابو محمد ابو زکریا علی ابن زکریا المنبجی کتاب دی، دے پشپک سو اشپک شپیتم ہجری کی مڑ دے. دا بہترین کتاب دے، دا صرف دا صلات خلاصہ و مرگری دمگا بیا چاپ کڑا، دا غٹ کتاب دے. چلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل دا قرآن و سنت نا مستنبط تھی، فقہ باندې بہترین کتاب دے دا دغا کتاب الجمع بین السنة والکتاب. نو دا دمگا مرگره دا چچ اغا صرف دا صلات دا حصہ دا غیر را منتقل کا. بیا دا کراچی تا تلم، نو مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتهم ما تویرت پدی سولی کا مقدمہ، نو مورتے زبولی کم خوجی زانتے منصوبہ کئی نوغا وینا، بس زبولی کم چلا ما پا مردہ شوے دے. نو بہرحال اصل کیال تکی پا مسقط عمان کے بعد خلق ویلو چی دا احناف دا موز باطل لے، دا موز باطل لے، دا سمرا منزون چکی دا طول ندی شوی. نو اغا عالم امان اللہ دا دامان دے خواہ عالم دے مجاہد، نو اغا دا رسالہ بیا اولی کلو بلائے منتشر کا. نو مفتی صاحب ما تاویلو دا غرادو که دو دلولو تدتلوم کراچی تا، نو ما پیدا یو سو پانی لکلی
اغمالي كلي فقد تفضل اخونا الفاضل الشيخ ابو عبيد محمد امان الله بتبع جزء من كتاب الصلاة من اللباب تسهيلا للمستفيدين منه وتوسيعا لدائرة نشره وردا على من يدعي ان صلاة الاحناف مخالفة عن الصلاة الماثورة عن النبي عليه السلام واصحابه وانها مبنية على القياس والرأي. انت سکسانو په مسقطهم مان کې چې د احناف دا مصرف پرایو په قیاس دی او هغه دام لیکلو چې وان ابا حنیفه لم يحفظ الا 17 حديثا من الاحاديث الضعيفه وانه كان اميا لم يقرا ولم يدرس وانه لم يؤلف كتابا ولا كتيبا. نه غټ کتاب لیکل نه وړو کې نو ما بیا هغه باندې لیکل دي چې ولا ريبه ان امثال هؤلاء الطاعنين اما غافلون عن مكانة الامام ابي حنيفة العلمية الشاهقة بين ائمة المحدثين وسادات الفقه او متغافلون يوقدون بهذه الدعايات الفارغة نيران التفرق والتمزق. پوچھ مسلمانانو کی افتراق پیدا کی ولا سيما في هذه الظروف فدي حالاتو کی زمانہ لگیا دے کافران طول جمع شو او دا مسلمانانو دا اسلام خلاف لگیا دے متفق تی التي تتطلب من المسلمين ان ينبذوا مسلمانان تپکار دا چوغر دے جميع الخلافات الفروعية وراء ظهورهم ويبذلوا اقصى جهود واقوى طاقات وانفس اموال واغلى اوقات في توحيد صفوف المسلمين. نن سبا خدا کوشش کہ مسلمانان یو کئی لکه چې تمام کافران مسلمانانو ته یو شلو. خیر دا اقدام مقدمه ده. وان ابناء العالم الاسلامي في امس حاجة الى تصحيح العقیدہ عقیدہ درست کول پکار دی. خلق لگیا دے شرک کی بدعاتو کی رسوماتو کی مبتلا دی. سوک قبرون نا مرادونا واری سوک اولیاء علم الغیب منی سوک سکی دا خبری ضروری دی. او دا پا مسائلو دا صلات کی یا دا صوم کی اختلاف دا خو صحابو پا ما بین کی اختلافی دی. امام ترمذی کتاب روچت کی یو باب کی لکی چکم دنو یو مسئلہ بیا بل کی لکی چکم دنو بلا مسئلہ یعنی په یو مسله کې چې اختلاف روایات متعارض راغلي وي د صحابو په هغه کې اختلاف یو د ائمه هغه مسلې دې باندې کې ضروري دي. خیر دا وګړه بحث ته او بیا دا تل ده. ومن المعلوم بداهة ان ابا حنيفة لم يكن مولعا بالقياس اپ قياس مين نه ده او نه غرای په قران او حديث باندې مقدم کړي او نه په قول صحابي هغه خپل رائے مقدمه غني. دا خبره ولی مسلمه نه ده چې الله تعالی یو خبرو کی نو چا د پاره بل خبره کول مناسب بیا. یو ده کې قرآنی آیت موجودی سو خبره کولې شي یو ده کې د رسول الله مبارک حدیث موجودی بیا یو سره خبره کولې شي. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم او من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نو دا آیت او دا حدیث په موجودګۍ کې څو خبره کولې شي او دا غرنګي دا صحابي دا قول نه پس چاته دا گنجائش نشته چې هغه خبر وکي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه په ایمو کې لوی امام دی او داغه شاګردان قاضی ابو یوسف ته وګوره چې هغه د محاکم شریعه او رئیس دی د هارون الرشید په زمانه کې لس پاکستان یو ځای کړو د هارون الرشید بادشاہي ته نه رسی داغه ته نور علما نه ملاویدل چې قاضی ابو یوسف د تمام محاکم شریعه او رئیس کولو. خو معلومیږي دا چې امام ابو یوسف سره څو علوم دي او دا علوم په بنیاد باندې رئیس المحاکم الشرعیه ده. دا غرنګي محمد ابن الحسن شیبانی داغه کتابونه بعض خلک اوچتول نشي او طالب د امام محمد تمام کتابونه اوچتول نشي. دا کتابونه د خپل خېټه نه رسېږي کله خپل اساتذه او خاص کر د امام ابو حنیفه نه را منتقل کړی دي. وکی وی چې امام صاحب وی البول فی المسجد احسن من بعض القياس. په جمعات کې میتیاد دومره جرم نه ده لکه یو سړی چې په یو مسله کې بی بنیاده قیاس وکړي. امام صاحب قیاس دومره ناکاره غني چې کوم قیاس صحیح نه وي هغه وی په جمعات کې میتیاد وکړو دا پاکي دې شیخه خوره بلنه کې یا هغه دې به ویل لکه یو عربي جمعات کې بول کړیو. لیکن یو سړی غلط قیاس وکړي نو تر قیامت پورې د دې مسلې عذاب به داغه په سر باندې وي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قیاسات فاسدونه بری ده چې خلق هغه ته وایي چې دا اصحاب رائے دي.
امام ظفر وی لا تلتفتوا الى كلام المخالفين فان ابا حنيفه واصحابنا لم يقولوا في مساله الا من الكتاب والسنه والاقاويل الصحيحه ثم قاسوا بعضه. ظفر وی انما يؤخذ بالرأي ما لم يجئ الاثر، جو دے کہ حدیث نہیں موجود اور قول صحابی اگر دے کہ قیاس را دی. فاذا جاء الحديث تركنا الرأي، روایت چې موږ موږ بیا رائے ما چې کوم نه پدې باندې پریدو واخذنا الاثر. عبد الله ابن مبارک وی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حج تلاړو او مدینه منوره ته رسیدو. الته محمد ابن علي ابن الحسين دا حضرت حسین نو سید محمد ابن علی او لوی فقیه ده، لوی سړی ده. امام ابو حنیفه سره ملاقات شو، نو هغه ته چا د امام ابو حنیفه خلاف خبر رسول وی ذکر هر زمانه کې حاسدینی. نو محمد ابن علی چې د حضرت حسین نو سید او علامه ده، امام صاحب ته وی ته هغه سړی چې زما د نیک دین کې خپل خبرې کړې دي او قیاس په حدیث مقدم غني. الله اکبر. امام صاحب ته معاذ الله ان افعل ذلك، دا پناه غواړم دا الله تعالی په ذات چې دا خبره وکم. ابو جعفر ورته بل حولته، دا پکې تبدیلی راوستي ده. امام صاحب ابو جعفر ته وی چلونه مهرباني وکړئ چې کینې چې زم تا ته کینم ځکه ته د رسول الله مبارک په نسو کې ما تستا ادب او احترام پکار دی. څومره عظمت د امام ابو حنیفه پړ کې د رسول الله مبارک د اولاد سره. نو محمد ابن علی ته وی کله مهرباني کوي کینې چې زه په مخ کې ادبن کینم، ځکه من لم یوقر کبیرنا فلیس منا. بیا کیناستو ابو جعفر او امام صاحب داغه په مخ کې ادبن کیناستو او بیا ورته وی چې د یو درې خبرو تاسو کو. نو ما ته داغه جواب راکړ وی سړی کمزور دی او که خزه کمزوري ده. نو د حضرت علی نو ورته وی چې خزه کمزوري ده. نو کما قیاس ته ترجیح ورکوله ما به په میراث کې خزه ته زیات ایسا پکار ده، او حالانکه قرآن سړی ته زیات ایسا ورکړي لذکر مثل حظ الانثیین. موږ خو قرآن منو. او بیا بل ته پوښتنه کړلو چې موز افضل له کروجه دې موز افضل له، ځکه چې رسول الله مبارک فرمایا صلات و عماد الدین. دې کما په خپل رائے دین بدلوله. نو ما به بیا بل خبره کړی و چې خزه چې د حیض نه پاک شي د موز قضا به مراړي. حالانکه فقها سوی په خزه باندې په حالت حیض کې چې کوم مندونه قضا شي هغه قضا پښتا نشته او دروځي. نو موږ حدیث منو کنه کما رايت ترجیح ورکول خو صلات اهم العبادات ته پکار ده چې ما ویلې وي چې حیض به هغه د مندونو قضا مراړي لکه حروريين او خوارج هغه په حیض باندې د مندونو قضا لازم غني. او بیا تاسو ته کو چې او سړی وی منی زیاته پلیته دا او کبول زیات پلیت دی، بول زیات پلیت. لکه منی کې علماء اختلاف ته بعد خلک منی طاهره منی، بعض علماء منی طاهره منی او بول بل اتفاق نه جستی. دې کما په قیاس باندې عمل کول. نو ما به ویلیو چې د بولو نه غسل پکار دی او د منی نه او دس پکار، او حالانکه به خروج المنی غسل لازمي. نو ابو جعفر پاسې دو او امام صاحب خپل کړلو او ډېر تعریف وکړ چې خلکو هم ته عجیب دا خبرې کړې دي. بهرحال دا پورا وګد مضمون ده، نور به ان شاء الله سبا بیان کوم. او د علماء اقوال چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته علما ثقوي او کوته په پرونه طالب د نسائی خبره لیکلی و. نسائی ډېر رستو راغله ده. یحیی ابن معین او یحیی ابن سعید القطان دا علما متقدمین دي. هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توثیق کوي. ټیم شته سبا ته بنور دا پورا دیو غنټه بل سبا کم ده. طالبانو حمایت د بامیان خلق انتهایی احسان فراموش دي. د بامیان د خلکو سره طالبان سو ځله احسانو کی پریګری او دا ظالمان بیا جنگونه مخکنی جنگ کې طالبانو ته ډیر لوی تکلیفونه رسول. یو طالب راغله او د میدان جنگ د بامیان نه ماته چې کوم طالبان نیولې په سر کې غټ غټ میخونه چې کوم نه په سر ټک ټک وایي او دغه څه شهیدان کړی دي. خدای دا کسان چې د طالبانو د مقدس تحریک ته لګیا دي یو لوی عذاب ده په خپل آسماني سایقو باندې روکي. خاص کر د بامیان خلک دا ډیره لوی فتنه ده
طالبان ورسره احساناتو کې پریږي دي او هغه چې بیا وګوري چیرې بس دغه د کومګه دغه یو کلی د ګلونو په شان طالبان پدې مختلف طالب راته ډېر طالبان یو کنټینر ته د نکړې بیا په جېکونو باندې کنټر دا سوي وته کنټینر پورته کړو دا غیلانې لړګي غټ بل کړو طالبان په کې دغه څه خورین کړ الله تعالی دې په عذاب نازل کی خدای د طالبانو مؤید او حافظ او معاون شي دا لګي علاقه در ته ظرفته کې د کفارو دا تمام ناپاک سازشونه ناکامه کې خدایا عذابونه په نازل کې په تمامه دنیا کې مجاهدین کمزوري دي پاکستان کې زموږ حکومت د طالبانو او د مجاهدینو لګیاره مخالفتونه شروع کړي خدای دې ته هدایت وکړي خدای ته هدیه خاص کر دا وزیر داخله او دا غي مرګري یا رب العالمین دې غلار ورته وصلی الله تعالی علی خیر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارکه د نقد الرجال د علماء توثیقات دي محمد ابن سعد العوفی چلوی محدث ته غوي سمعت ابن معین یقول كان ابو حنیفه ثقة امام ابو حنیفه ثقه او لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه امام ابو حنیفه هغه روایات بیانولو چې کوم ورته یادو ولا يحدث بما لم يحفظ او چې کوم ورته یاد نو به نه بیانولو دا احتیاط فی الحديث دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث په بیان کې دمره محتاط او چې کوم روایات ورته یاد هغه بیانولو ذکر یریږي الته رسول الله مبارک فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار څوک چې زمانہ دغه سره روایت باندې او دروغ وای د دې په دوزخ کې ځان ته تیار کی نو بعض کسان کمال احتیاط کوي محمد ابن سیرین بوی چې روایت بالماناډو پکار نه ده کدا ته رسول الله الفاظ یادی خو بیانو کني پارام کینا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په خلقو کې ده چې رسول الله مبارک د حدیث او الفاظ ورته یادونه هغه بیانولو او دغه وجنه ما درته وی چې د خلفای راشدین 40 یوزر سلور سو یولس روایات منقول لی ځکه به کمال احتیاط کولو صالح ابن محمد اسدی وی او دیم د ابن معین نه دا خبره را نقل کړي چې کان ابو حنیفه ثقه فی الحديث نچې یو سره چې دا خبره کې ائمه چې ناقدین د رجال وی ثقتن وای دا خبره بس کافی ده بیا د نورو خلق خبرو ته بیا وګ مګ دی ابو وهب محمد ابن مزاحم وی چې سمعت ابن المبارک يقول افقه الناس ابو حنیفه افقه الناس او د فقيه درجه په محدث باندې اوچته ده د فقيه درجه اوچته ده ځکه چې د فقاهت وظیفه دا ډېره ګرانه وظیفه ده یحیی ابن سعید القطان وکی ابن الجراح عبد الرزاق او یحیی ابن معین دا څومره لوی محدثین دي لیکن دای د فقه په میدان کې نه دي ورننوتی کچابا تاسو کو نه وی اسالو اهل العلم ما مخکم تاسو ته واقعا را نقل کا چې په یو مجلس کې لوی علما ناستو محمد ابن یزید المستملی اغا بیانې چې په یو مجلس کې بلا کسان ناستو او یو سړی راغی او تاسو کو نو ورته وی چې لکه دا اهل علم نه تاسو کدا اهل علم نه د محدث ول دا اهل علم نه دی وینا اهل علم اصحاب ابي حنیفه هغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ملګری دي امام احمدنا یوذل محمد ابن یزید تاسو کو دا عبد الرزاق ابن حمام بارکه عبد الرزاق ابن حمام لوی محدث ته بلا تصانیف دي او خاص کر المصنف
فيقولس جلد كده دي كتاب ده المصنف یو مصنف ده ابن ابي شیبه ده او یو مصنف ده عبدالرزاق ده اوسی له چاپ شویم ده مخکې دا مخطوطه وه او تفسیر عبدالرزاق زبردست تفسیر ده مخطوطه وه ده چې کله مدینه منوره کې چاپ شوی ده د لویو کتابونو مصنف عبدالرزاق بارکی تپوسو شو او عبدالرزاق پیژنئ دا خود د امام احمد ابن حنبل استاد دی او د اسحاق ابن راهوی استاد دی د یحیی ابن معین استاد هم دی او د محمد ابن یحیی دوحلیم استاد دی او د بلا دنیا استاد عبدالرزاق دی چا تپوسو کو د امام احمد نه چې عبدالرزاق اکان له فقه امام احمد وی ما اقل الفقه في اصحاب الحديث اصحاب الحديث کې د فقه علم ډېر کم دی امام احمد خو په خپل ډېر لوی فقيه دی په یو مجلس کې لوی علما ناستو او روایات وخت می درته سندونه بیانولو نو بیا به اسحاق ابن راهویا تاسو کو چې لکه دا حدیث چې په دمره سندونه باندې منقول لده دی معنا صدا دینه کم مسئلے مستنبتیږي فیبقون طول بچپات شو الا احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل محدث هم دی فقيه هم دی هغه به داغینه د مسائلو د استنباط او د معانی بیان وکړلو نو د امام احمد نه د امام عبدالرزاق بارکه تپوس کیږي چې اکان له فقه امام احمد جواب ورکړ چې ما اقل الفقه في اصحاب الحديث او دا مسئلہ طبقات الحنابلہ کی لکھتا طبقات الحنابلہ کتاب دے دا ابن ابی